السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. دا وخت موجود یم په لاوارې ټنډه کې. ډېر ښکلی موسم دی، مازدیګری ټایم دی او د دې علاقې ښه مشران راسره ناست دي. لقمان کاکا، حضرت الدین راسره ناست دي او ډېرې ښې خبرې کولې. نو موږ هم زړه وغوښتو چې یاره د دې مشرانو نه د دې علاقې په نسبت باندې څه تپوسونه وکړو، د موجوده د ملکی صورتحال باندې د دیو څه نظر دی. نو خبرې به کوو د دیو سره. لقمان کاکا، دا راته ووایه چې نن سبا په ملک کې څه حال دی؟ ګراني ده او که نه ارزاني ده؟ او ستا څه دغه کېږي؟ ستا کاروبار څه دی؟ روزګار دی څه دی؟ او څنګه د کور خرچې او دا څنګه برداشت کېږي؟ د کور خرچې به څه برداشت دی؟ شکر الحمدلله، 2 ګاډي را سره دي، دومره تیل نشته دی چې دغه تهوار ته ګاړو تهوار ته مزدوري پې وکړو. دا ولې ګراني ده؟ د مزدورانو زمونږ پې وس نه راځي او ګاډي مو ودرول، ټول دغه دی ځای په ځای ولاړ دي. دا دویم ځل چې ګران شو، بس د دې سره ګاډي ټول سټاپ شو. دا خو تاسو سره یو د ګاډو خبره وکړله چې زه خدای دومره وس درکړی دی چې 2 ګاډي در سره دي، خو بهرحال بیا هم ودرېدلو. خو د کور معاملات څنګه چلېږي؟ ټماټر څنګه دي؟ چیني څنګه دي؟ الوګن څنګه دي؟ دغه مسلې راته ووایه. بس 200 روپۍ کیلو ټماټر په وړه غوړي په داسې حالات کې دي چې د غریب سړي پې وس نه راځي. نو زمونږ دغه مجبوري ده ناست یو وطن. لکه اوس یې سالن جوړولو بغیر د غوړو د دغه نه جوړولو، بغیر غوړو نه، نو چې وس پې نه راځي نو څه به وکړې؟ ماشومانو ته جاج نو څه به وکړو؟ دا لقمان کاکا چې کومې خبرې کوي دا صحیح وایي او د دې سره ستا اتفاق صحیح وایي؟ زما سره اتفاق دی، بالکل صحیح وایي. همداسې حساب دی چې ډیزل شو ګران. زمونږ دا خلک چې کوم دي دا ټول دیالمار خلک دي، ډېر د تګ راتګ هم نشي کېدی. که بیا یې تګ راتګ وشي نو لکه یو طرف او 2 طرف پیسې د ټولې په کرایانو کې لاړ شي، نو غوړي به په څه راوړي؟ په 100 روپۍ کیلو غوړي په دې نوې حکومت. زه په خپل حالن کې د دې پارټۍ سره لقمان کاکا دا راته ووایه چې په دې علاقه څنګه چې اوس دا پوخ روډ دی، خلک چلیږي را چلیږي، 24 ګنټې لار ده. پخوا نه خو دا نه و، پخوا نه خو په دې ټاپ باندې مطلب دا تاسو به دلته په واورو کې په شپږ میاشتې هغه وایي بر جتال به بند و. د هغه وخت څه داسې ښه غوندې خبرې چې ستا په یادو کې ستا کوم دغه یادو کې دا خبره وایي چې پیټي به مړل، ښه زړونه خوشحاله و، ښه په عزت کې و، ښه برابر و. اوس سهولت ډېر دی خو خوشحالی نشته. وجه څه ده؟ وجه دا د مهنګایي شو. نه د مهنګایي د ولې جوړېږي؟ نو مهنګایي داسې زمونږ عملونه دغه دي، عمل نو خو عمل چې کله دغه شي خراب شي په موږ باندې غلط باچا مسلط شي. بره چې به دا چترالیان راوښتېدل او یا به دې ځای نه دا خلک تلل، نو د دوی به په څه طریقه باندې تګ و چې کله به واورې وشولې دلته به ټاپ بند شو، نو څه طریقه کار به دیو کوو؟ تاسو د علاقې والا به څه دغه کول؟ د دیو سره به څه کومک کوو یا دغه؟ زمونږ د علاقې دا دغه و چې د دې ځای نه چې لار به پرې بند شوه نو کلي په کلي به یې ورته لار ماتوله، چې هغه به یې هوټلونو ته ورسول. نو چې کله به بیا ګڼه کاپېله سازه شوه نو هغو به ځان څخه خلک واخیست په دیاړی او هغو به ورته لار ماته کړه سي او هغه به لاړه خپل ځای ته به یې ورسول، زیارت ته به یې کوز کړه. او څونه وخت به دا لار بنده وه؟ دا په هفتو به بند وه، په میاشتو به بند وه، په میاشتو 6 میاشتې خو به بند وه، خو دا کومه چې به چالو واسې نو دا په هفتو بند واسې چې جړی به وشوه. حضرت الدین کاکا دا راته ووایه چې هغه وخت ښه و که دا وخت ښه دی؟ او دا کله چې دا ټنل دلته جوړ شو نو مونږ خو چې ظاهري ګورو نو خلک ډېر راځي، څوک د پنجاب نه راځي، څوک د کراچۍ نه راځي، څوک د پېښور نه راځي، مختلف. نو په دې علاقه باندې څه ښه اثرات راله؟ څه خوشحالي راله؟ بس دا اثرات پې ښه راله چې بس اسانتیا شوه او سهولت کې خلک راځي، سیلانه خلک هم راځي او ګرځي راګرځي هلته یخ هوا ده، د موسم له راځي. اوس جدایه واوره شوې تازه په مونږ باندې په دې جړۍ کې دا پرته ده، دا اوس وشوه په دې جړۍ کې، په دې تېری کې. څو ورځې مخکې؟ 2 ورځې مخکې؟ دا 3 ورځې مخکې، جمعې نه مخکې وه که نه؟ ما خیال لقمان کاکا دا راته ووایه چې
دا د چې کوم تاسو اشاره وکړه چې دا واوره په جون کې مونږه چرته نه دا اورېدلې چې یاره په دیر کې مونږ هغه کوټونه واپس اغوستي نو دلته خو د چا دغه نه کېږي د واورې شوي دي په جون کې دا به مخکې چرته نه کېدی نو دا د قیامت څه نشاني ده که څه چل ولې نو اخري دغه دی که نه د قیامت نه اخري چې دا دغه شی په دې ټیم باندې مونږ د دې ټیمه پورې رالو مونږ دا واوره نه دلدلې ستا څونه عمر دی زما تقریبا د اویاو بره کوي او دا حالات تا نو لیدلي په دې میاشت کې به نه په دې میاشت کې مونږ نه دلدلې دا او یخنیم په دې میاشت کې نه په دیر کې مونږ بړستنې بیرته راواچېلي زما د خپل تجربې مسله دا ده چې دا چې راوخوت نو زمونږ ټول د غریب سړي زندگی تباه کړه ونش ویل دا وویله چې مونږ به دا وکړو او دا به وکړو دا به وکړو د عمران خان په وخت کې مونږه دغه کړی دی دا په 500 بورای به مونږ اخیسته د سیمټو او اوس چې کومه دی نو په 1100 روپۍ بورای داسې د سیمټ نو دا غریب سړی اخیستی شي نو تاسو د موجوده حکمران ته څه ویل غواړئ چې څه ادا کېږي د قوم په دغه باندې ورته څه پیغام کې د قوم په دغه باندې مونږ دا پیغام کوو چې مونږ ته د ارزاني سازش مونږ ته د وړو ارزان شي غوړي دي ارزان شي چیني دي ارزان شي مونږ ته بچي مري نو اوس هم نه راځي نه نو پخوا خو به دا شی چې کله به ګران شو نو خلک به راووت دا ستا شان د لاټۍ به ورسره وه دغه به وه چغې به ویلې سورۍ به ویلې اوس نه ته څه وې هغه دوه ګاډې دې ودرولې دي نوی چې ګرانې سي په خوله وایي ګرانې ده خو نه راووت چې د خپل اواز هم اوچت کړو څه دا څه وجه ده دا ډالډه غوړي هم ډېر وخوړه که نه دا د دې ډالډه غوړو مساله ده ټوله هغه سرکاتو غوړي را باندې وخوړه اوس پورته کتی نه شو که نه نو دیر چې کوم و نو دیر ووتی و چې د دیر نه به څوک نه ووتی نو بل سړی به نه شوتی مشهوره و که نه که خاني کې نو دیر ته لاړ شه نو بس د دې خو یو ښه قصه وکړه نو څه قصه به وکړو چې دغسې داسې حالات به راغی زموږ مشران به راوواته ویل راځئ راوځئ روډ به م بند کړ سبا له وار څه برابر و خسیان یې ساز کړ که نه په دې ډلډو کې به څه ارتیلي ساز کړه که ساز یې کړه غوسه ساز یې کړه رانه که نو څه به وکړو اوس نور نو دې به څه حال څه به کوو اوس دا حال دی چې مونږ ته د هر شی ارزان کي او چې ارزان نشي نو بیا نو چې ارزان نشي نو روډ به بند کړو ته به پراته یو کو مرو کو پاتې کېږو ګوره حدیث هم دی قرآن هم دغه دی وایي رزق رب وایي رزق ورکوونکی زه مار څنګه چې دا کېږي که نه رزق به در کوم بالکل رزق خو الله مالک دی ورکوي خو ذریعه اوس هم ګوري چې ذریعه دې ورسره نه وي نو په څه باندې پرې وکړي کومه خبره تا وکړله هغه اخیرا هغه ما دا خبره وکړه چې ده ما ته وویله چې د مهنګایۍ څه حالات دی نو ما ورته ما وویله چې مهنګایي هغه چاته وایي چې غریبي مالدار باندې څه سر نه پرېوځي مالدار یې څه سر نه پرېوځي نو دا خبره پکې وکړه چې غریب سړي خو ارزګي کې خواره ده که نن یې او که سبا یې که بل څه وایي دغه پیټې مزدوري ده که وکړه جو خپل بچو له چېرته سیر وړو وګټي هغه نشته په پاکستان کې اوس خبره ختمه ده دا و ناظرینو د لقمان کاکا دا حضرت الدین کاکا دا دواړه د دې کلي سره تعلق لري ډېرې خوږې ترخې خبرې وکړلې ډېر په مینه محبت باندې همدغه خبره چې کوم نن سبا په ملک کې روانه ده چې یاره ګراني ورځ په ورځ زیاتېږي او زمونږ د غریب د وس نه بار ته وځي نو که دا حالي نو واقع چې خبره وکړې زما دوه ګاډي هم دي خو اوس هم نه کېږي چې پکې ډیزل ورته او دغه ورته نو څه به کوو نو دغه بېروزګاري ده په هر طرف بېروزګارۍ نوم دی بل څه نشته دی نو زمونږ حکمرانان دی الله توفیق ورکړي چې د دې غریب عوامو سره دا ښېګړه وکړي او دا وکړي چې کم سے کم خپلې مسلې خو هم دي بیماریانې دي دغه دي یوازې خېټه نه ده یوازې خوراک نه دی نو د دې دا خبرې هم تاسو واورېدلې چې تاسو په کم نظر باندې ورته ګورئ زه ستاسو میزبان سید زاهد جان د بل پروګرام پورې غواړم اجازه ته د الله په امانه